مطلق یو چې دا آسماني کتاب دی الله موږ ته را لېږلی د تربیت والا آیین دی دستور دی په دې کې سری په دې ځان پوهه کړه یعنی د قرآن عظیم شان معنا به موږ تاسې ماشوم ته ښایو او دې لپاره به مستقل استاذ نیسو خو لاکن فیس به څوک ورکوي فیس به څوک ورکوي سکول کې ښه ډېر فیسونه ورکوو او مدرسې فیس ته نه یو وزګار د مدرسو قارن اکثر تپوس کوم د جماعتونو کې څومره فیصد داخل ماشومان 50 روپۍ سلو وای دام څوک نه راوړي په دې کې یو لسو کسانو کې 300 پکې اطمینان یو 2-3 پکې دسي یو وای او 300 ماشومان هغه مو کله خو دې خوا کوي اصل په پیسم حفیظ ته څوک نه ورکي او د الله کتاب ته څه کوي عجیب او موږ تاسو په دې سکولي او ټیوشن باندې او په دې انګریزي باندې څومره پیسې موږ تاسو ماشومان لګاو سباله دغه اولاد ډېر کم څه په کار راځي ته هغه ته سہولت جوړه دغه خواهشات پوره کړي ته خپل خواهشات پوره کړه دا اولاد سباله ته دعا به نه کوي کته ته انګریز جوړ کی دې خبره ځان په کې زماره خبره سخت دي خو ناشنا خبره ځان په ځان پوهیږي کم ځای کې چې احادیثو کې راغلي دي چې ماشوم حقدار چې قرآن به ته خیدا نه ده چې نفس الفاظ ته وخیوه بس ناظره او توخه واجب د معشوم حق ادا شو نه معشوم ته به رب العالمین احکامات باندې پوهه چې ګوره دا رب العالمین فرمان دسي وای دا دسي وای دا دسي وای دا به ته خیر هغه اهل لسان او اهل عرب په دې پوهیدل هغه چې په قرآن ناظره مو هغه پوهیدل چې دې دا معنا ده دې دا مقصد مقاصد پوهیدل نو سبا موږ ته عجم په دې څه پوهی معشوم حقدار چې د قرآن تفسیر په مرتخو دلې کی په قرآن او حدیث په د معشوم پوهول شي ولې د خلک ملحدین کی ولې د خلک د دین نه اوري ولې خلک مرتد کی ولې خلک نافرمانه کی وجه دا چې قرآن رسول نه دی خبر ولې د خلک د دین دشمنی کوي الناس اعداء لما جهلوا خلک د هغه شي څخه دشمنی کوي چې کوم شي خلک نه خبري د قرآن سره ولې خلک دشمنی کوي د قرآن رسول پټکی سره ولې خلک دشمنی کوي د ګری سره ولې خو د دې اهمیت تاسو نه دی خبردار شي د اسلام څه شی دی دین څه شی دی د الله وحدانیت د الله وجود هغه واجب الوجود دی المستجمع لجميع صفات الكمال هغه ذات دی د الله تعالی د وحدانیت دلایل ته بچی ته خود دي نه دي خود دي علماء ته لیکلي دي اولاد ته د الله تعالی د وحدانیت دلایل وخت چې الله یو ذات دی واحد لا شریک دی هغه ذات دی چې نو ولد لري نو والد لري نه خزر لري نه قوم نسب لري نه په کومه پارټي کې شامل دی دا اولاد ته د خبري وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خبره به توخه ما به ملګرو ته وی علماء لیکلي کې شریعت ته دا و چې نبی منم خدا ته پته نشته عربي د عجمي د خبره سره کافر کیږي دا کفر خبره ته څنګه دین نه خبر چې نبی عربي د عجمي ته اوس پورې دا پته نشته په دې ځان پوهه کوي د خپل نبی د سیرت ته ځان خبر کوي داغه د احوال او داغه د گفتار رفتار هغه څنګه څو به بیان کړي وي کوم ځای ته سفر شوی او څو غزواتو کې شریک شوی او صحابو سره څنګه ناسته کوله او خوراک به څنګه کوو ولې موږ تاسو خپل نبی د احوال څخه خبرو د نبی احوال نه به اله خبرې کې چې رسول الله خبرو ته خو کې لګا دلته موږ هغه کې تاسو حدیث کو موږ سره ولې نه یو او نو دماغ خراب شوی په دې خاطر کو چې حق ادا کو چې خلک موږ الله ته سباله ورسو چې یا رب العالمین افلان کې ذکر مو و د رسول الله حدیث په بیانول څوک ناصر څوک نه کې ناصر مخبل سي موري غاړه خلاصه کړي من سداسه وسکارم نه دغه طالب العلم ناس ته موږ سهار ته نه ولا تر دور سره پورې کتابونه پڑھاو موږ سخت کتابونه دغه د شپې مطالعه غواړي هغه طالبانو ته ویل غواړي هغه ورېدل غواړي موږ ستړي شویو موږ تر دور سره پورې دا خله د جله د خبرې کیږي لګي او دور سره نه پس موږ آرام ټي بي بیم راشو کتاب لاس کې راوخلو موږ کې یو حدیث وګورو او د ملګرو ته بیان کو چاته وایو چاته خیر ورسي په دې خبره ځان رسول الله حدیث باندې وته ته د رسول الله احوال انا مخ ته کې د رسول الله حدیث ته یاد کی او ته پوهیږي نو د ماشوم حقدار چې قرآن به توخه قرآن معانی تفسیر مو متخیدر لپاره بر استاد نسی په صرحه او لکل رفو به تنسی تسکول کې زر په پیشل زر په بيست ماشوم ورکه ته قرآن قاری ته به ډیر زر په ورکه زماره ماشوم ته قرآن تفسیر مرتوخه او احادیث مرتوخه او ولته د هم رشید څخه کمی هر رشید دومره غټه بچای و چې د لاس پاکستان یو ځای کې دغه بچای ته نرس هغه د خپل زوی لپاره معلمین نیولي استادان قرا حافظان نیولي علما نیولي زماره بچی ته تربیت ورکړي محمد رشید ته نیولي
بیا دغه رنګ چې داسې خاندان کې به یو باچا راوچت چې هغه صالح عمر بن عبدالعزیز هم شاهي خاندان سړی و. هغه چې کله باچا شو نو ډایرکټ بس عدل او انصاف قایم کو، ځکه په دین باندې پوه و. اوس په امریکا او برتانیه کې تعلیم وکړي راشي زما د ملک مشر شي، هغه په دین څه پوهېږي. هغه ټول عمر د خپلو خواهشاتو خبرې کوي، کوم شي کې د هغه خواهش دی خبرې کوي. هغه مولا تعلیم مدرسه څه پېژني، هغه وایي دا مولیان خېټو ته کار کوي. ولې دا مولا دا د انسان نه دی، بنده نه دی، د الله بنده نه دی. تا مر استاد د جماعت او استاد د امور خیر ساتي، ته مترزه ورکړي، ډوړې به ته خامخا ورکړي، په تا لازم دی. موږ تاسو دا خلک یو د قرآن او حدیث نه خبره یو، د دین نه خبره یو. راځي چې پر دین باندې ځان پوه کړو. نو که اولاد ته صحیح تربیت ورکو د سترګو یخوالی به که غلط تربیت ورکو ګوره ټول عمر به خفوي. نو علماو لیکلي دي چې بل ادب یې دا دی چې کله ماشوم تر اوو ورځو ته ورسي، یو هفته تېره شي، نو ده ته به چې دی نو سنت ورکړي. ختانه ته په عربۍ کې وایي سنت به کړی شي، عقیقه به پرې وکړی شي. عقم علماو لیکلي سنت مؤکده ده. د هلک دپاره دوه چیرې دوه ګډاره او د جنۍ دپاره یو چیرې یو ګډ، دا علماو لیکلي. دغه رنګې ماشوم چې 7 کالو ته ورسي د مانځه حکم به ورته کوي. رسول الله حدیث دی مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین. تاسو اولاد ته د مانځه حکم کوئ چې کله د ماشوم د 7 کالو ته ورسي. اوس ما ته ماشوم معمولی راغړ شي ور لپټاپ ته واخلو، دغه رنګې د ګیمونو شی ته برابر کو، زهر ته په خپل لاس کې ورو. ولې ماشومان تبا کوو؟ دا خو زهر دی. یعنی چې کنه دا کوڅو کې به بیا نه ګرځي، دا ټي مې ته لګولې دا چینل مې ته لګولې. ماشومان مه تبا کوئ. 7 کالو ته ورسي د مانځه حکم ته وکړه. 10 کالو ته ورسېږي، 9 کالو تر بسترې د ماشومانو جدا کا، تر د 10 کالو ته ورسېږي مونږ نه کوي. حتی ضرب وهلو حدیث کې ثابت دي، وی واحده ماشوم وی وها. اوس چېرته په مدرسه کې یا کوم ځای کې ماشوم له څوک ډب د تربیت دپاره ورکي، نو تا ډانګې راغستی یو ټوپک او تمانچه اوستا چې تا ته ځای دی کړی، غلم دی کړی، ظلم دی کړی. ولې د سکولونو کې دا ماشومان نه وهلی کېږي، دا ظلم دی. دا خو تربیت دپاره خلک وایي. نو تربیت دپاره وهل جایز دی، حتی ښځې وهل جایز دی. د قرآن نه دا خبره ثابته ده، تربیت دپاره وهل جایز دی. خلکو وی وهله تربیت دپاره. د ماشوم تربیت د ماشوم خبرې. نو چې ماشوم کله راغټېږي 14 کالو ته ورسېږي، دا به کې حتی چې 15-16 کالو ته ورسي د واده بندوبست ولګي. یو حدیث کې موږ دا هم کتلي که یو ماشوم ته واده ونه کړی شي او کومه ګناه کې پلار ورسره ګناه کې شریکېږي. والله اعلم حدیث سند به څنګه، یو حدیث کې داسې شته. نو ماشومانو تربیت چې صحیح ولا ورکړي. علماو دا هم لیکلي دا د ماشوم تربیت دی چې کله د ماشوم په تن باندې شي د خپل کور والا، نو ښه پاک خوراک به ورته راوړي، پاک خوراک، حلال خوراک به ورته راوړي، حرام خوراک به ورته نه راوړي، ځکه دا بدن د حرامو نه جوړ نه شي. بیا الله تعالی په اور باندې سوځي. دا ډېرې اوږدې خبرې دي، خو ما اجمالي وکړې، دومره خبرې کافي دي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی الله فاتح ولیاتنا وصلت صلی الله تبارک وتعالی.